صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایها الناس وسپدی کی حکم دے چې تاسو حلال چیزونه په ځان مه حراموئ. یا ایها الناس ای خلکو کلوا خورئ تاسو مما فی الارض د هغه نه د هغه خوراکونو نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا حلال پاک. ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ خطوات شیطان د قدمونو د شیطان انه بشکدا شیطان لکم تاسو دپاره عدو مبین دشمن ښکاره دی. انما یامرکم بشکد امر کوي تاسو ته بالسوء په نارواو سره والفحشاء د بېحیایۍ په کارونو سره وان تقولوا او دا چې ووایه تاسو علی الله په الله باندې ما لا تعلمون هغه چې تاسو پرې پوهېږئ نه. نو د دې درته حکم کوي شیطان. وإذا قیل لهم او کله چې وویل شي دې ته اتبعوا تابعداري وکړئ ما انزل الله د هغه احکامو چې نازل کړي دي الله تعالی. قالوا نو دی وایي بل نتبعو بلکې موږ تابعداري کوو ما الفینا علیه هغه چې موندلي دي موږ علیه په هغې باندې آباءنا پلاران زموږ پلارانو چې څه کول بس موږ هغه کوو. نو الله تعالی فرمایي اولو کان آباء اگر چې و پلاران د دي لا یعقلون شیئا چې نه پوهېدل په هېڅ څیز باندې ولا یهتدون او نه هغې هدایت موندونکي وو نه په سمه لارو. نو بیا به دې د هغې تابعداري کوي نه چې پلاران کفار او مشرکینو نو د هغې تابعداري یې سره کوله. ومثل الذین او مثال د بلونکي دلته کې دا حذف دی. ومثل الذین او مثال د بلونکي د هغه کسانو کفرو چې کافر دي. یعنی یو انسان چې هغه دعوت ورکوي کافرو ته الله د دین کمثل الذی پشان د هغه سرون کی دی ساروله دلته کې دا سره کمثل راعی الذی پشان د هغه سرون کو د سارو دی ینعقو چې دی آواز ورکوي بما لا يسمعو هغه چې نه اوري الا دعاء مگر بلنا و نداء او آواز. نو چې کله شپانکې یا ساروان یو زناور له آواز ورکوي نو بس هغه زناور خو صرف د هغه آواز اوري او د هغه بلنه اوري بس هغه په یو آواز باندې عادت کړي په هغې طرف باندې علیزي راځي. نو کافر ته هم دقه شان چې د الله د دین داعي چې پیغمبر علیه السلام دی صحابه کرامو دا ټول مسلمانان دي چې کافر د دعوت ورکوي. نو د دې مثال د هغه شپانکي دی چې یعنې څنګه چې شپانکۍ خپلو زناورو ته آواز ورکوي هغې صرف د هغه آواز اوري نو بس دا کافر صرف خبره اوري خو نور عمل پې نه کوي پوهېږي پې نه. نو دې ته وایي تشبیه د مفرد د مرکب سره. صمون دی کاڼه دي د حق اورېدو نه بکمون دي ګونګیان دي د حق ویلو نه عمیون دي ړانده دي د حق لیدلو نه فهم لا یعقلون نو دي نه پوهېږي دي عقل نه لري. یا ایها الذین آمنو دا اوس رد دی په تحریماتو لغیر الله چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې څوک نظر مني نو د هغې په هغې باندې رد دی. یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کلوا خورئ من طیبات ما د پاکو هغه خوراکونو نه رزقناکم چې موږ درکړي تاسو ته واشکروا لله او شکر ادا کوئ د پاره د الله کنتم که چېرې تاسو ایاو خاص دغه الله تعالی دپاره تعبدون عبادت کوونکي. انما حرم علیکم بېشکه حرام کړي د الله تعالی په تاسو باندې مرداره والدم او وینا ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اهل به او هغه چې آواز وکړي شي په هغې زناور باندې په وخت د حلالولو کې یا په وخت د نظر کې لغیر الله سوا د نوم د الله تعالی نه فمن اضطر پس هغه څوک چې ډېر زیات محتاج شو نو او دې خوري دغه مردارې نه ومو خو غیر باغن
نہ بغاوت کو ان کے زیاته کو ان کے ولا عاد او نہ تجاوز کو ان کے نو چې دغه عمر دې په ځان د مرګ نه صرف بچ کی دومره اخري نو فلا اسمع علی نستر ګنا په باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې دې مهربان دی ان الذين بشکا کفان یکتمون جدی پټي ما انزل الله هغه چې نازل کړی دی الله جل جلاله من الكتاب یعنی په کتاب کې من معنا د فیصد ويشترون به او دی اخلی یعنی غوړه کوي پای باندې ثمنن قلیل عوض لګ قیمت پیسې لګي اولئک دا کسان چې ما یاکلون دی نور اچي یاکلون ماذا یلقون دی نور زي دی نه اچي فی بطونهم په خېټو خپلو کې الا النار مگر او د دوزخ ولا یکلمهم الله او خبرې به ونه کړي سره الله تعالی په کلام د رحمت سره یوم القیامت پر ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه بدی پاک کی د ګناهونو نه د وجه د فساد د عقیدې د دینه ولهم عذاب علیم مزید پر عذاب دردناک دی اولئک الذین دا کسان دي اشتروا الضلاله جدي غوړه کړی د گمراهی بالهدى په مقابله د هدایت کې والعذاب او عذاب بالمغفرة په مقابله د بخانه فما اصبرهم على النار صيغه تعجب ده نو سړي زیات صبر کوونکي دي على النار په اور د دوزخ ذالک بان الله او دغه عذاب د دې لپاره په سبب د دې سره چې بشک الله تعالی نزل کتاب نازل کړی دی کتاب بالحق په حق سره وان الذين اختلفوا بشک کسان چې اختلاف کړی دی فل کتاب په کتاب کې یعنی په احکام د کتاب کې لفی شقاق بعید خامخادی پاغه گمراهی ډونګی کې شقاق گمراهی بعید علیقه ډونګی